قرآن حکم کړی دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ایمان والو دا کوم دین چې ما در کړی دی په دې کې پوره داخل شي. ستاسو کامیابی، ستاسو کامرانی، ستاسو خوشحالی، ستاسو سکون هغه الله د دې سره تړلې دی چې تاسو په دین کې داخل شي. کوم حدود چې د الله مقرر کړی دي په هغه حدود کې دننه اوسېږي، او کوم احکام چې در باندې الله نازل کړی دي د هغې پیروي کې او د خپل پاک پیغمبر علیه السلام مبارک د طریقو مطابق ژوند تیرې، دغه ته مسلمانی ویل کیږي، دغه ته کامل مسلمان ویل کیږي. الله پاک دې مونږ او تاسو لپاره د خیسته او اعمالو توفیق راکړي. زمارونو دام یو عمل دی چې کوم تاسو تراویح وکړلې او په هغې کې د الله د کلام ختم وکړو. د پیغمبر علیه السلام مبارک د دور نه یو سلسله را روانه ده. د نبی علیہ السلام مبارک په دور کې نبی علیہ السلام یو دریش پی دغه شانتي تراویح وکړلې. روایتونو کې دام راځي چې 20 رکعات وکړو او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په جون کې داسې مستقل، چونکه هغه داسې ورځې وي چې آخري ورځې وي، نو د نبی علیہ السلام مبارک په زندګۍ کې یو طریقې اخودله چې دا هم عبادت ته او دا قیام رمضان دی، د رمضان المبارک قیام دی ته ویل کیږي او تراویح هم ورته ویل کیږي. زمارونو یو قیام اللیل دی، هغه د تهجد مونځ دی، او یو قیام رمضان دی. نو دا کتابونو کې او دا حدیث مبارکو کتابونه د فقه کتابونه په هغې کې دا بره لیکلي چې قیام رمضان. نو قیام ودرېدو ته وایي، رمضان تاسو ته پته ده د رمضان میاشت وایي. نو دای بیل عنوان قائم کړی کتابونو کې او قیام اللیل دای بیل لیکلی. نو د قیام اللیل معنی دا ده تهجد مونځ. که تاسو چې ته سعودیه ته سوکتلی او هلته رمضان المبارک تیر کړی، نو تاسو به کتلی چې یو مونځ کیږي د ماسوتن د مونځ نه متصل بعد، هغې ته قیام رمضان وایي، موږ ته تراویح وایو. او یو مونځ هغې کوي د تهجد د ټیم، هغې دپاره مازان کیږي، دغې ته وایي قیام اللیل. یو د شپې ولاړه ده، یو د رمضان ولاړه ده. نو گویا دا مونږ او تاسو چې کوم عمل کوو، نو دا د پیغمبر علیه السلام مبارک نه ثابت دی او د هغې زمانې نه را روان دی. نو ابو بکر رضی الله عنه هم داسې کوو، او بیا عمر رضی الله عنه د هغه په دور کې د دې دا جمع شروع شوله. عمر رضی الله عنه پې لږه اضافه دا وکړله چې یوې دا مسلمانان داسې کړه چې تاسو دا ځان له ځان مه کوئ، دا تاسو په جمع باندې کوئ. او دویمې پکې دا اضافه وکړله چې تاسو به د یو قاري صاحب شاته ولاړې او دا قاري صاحب به پکې قرآن ختموي. نو زمارونو څنګه چې د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقې ته سنت ویلې کیږي، نو داسې چې کوم خلفای راشدین دي، دا 4 خلفا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم اجمعین، دی چې کله یو عمل شروع کو په هغې صحابه اتفاق وکړو، نو دا هم سنت دی. نو چې څنګه د پیغمبر علیه السلام یو خبره ده او په هغې به عمل کې، او عزتمندو دا نبی علیه السلام فرمایي چې علیکم بسنتی، فتاسو باندې زما طریقې هم لازم دي، او زما د خلفای راشدینو طریقې هم په تاسو لازم دي. دا خو موږ ته پیغمبر علیه السلام ویلي دي. نو تاسو به داسې وایئ چې بی دا تراویح د پیغمبر علیه السلام مبارک طور طریقه هم ده، او د خلفای راشدینو په دې باندې د صحابه کرامو یو اجماع ده، او د هغه وخت نه را روانې دي، دغه 20 رکعاته کوي او دغه شانتي عزتمند قرآن پکې ختمي. نو گویا دا 2 مستقل سنت شو، یو 20 رکعاته تراویح او دویم پدې کې د قرآن کریم ختم کول.